چې په سعودي عرب کې په واتس اپ باندې بزنس شي کولای، په فیسبوک باندې شي کولای، په انسټاګرام باندې شي کولای. هلته د سعودي عرب خپل یو اپلیکیشن دی حراج ورته وایي، په هغه باندې شي کولای. نو انشاءالله زما ستاسو ټولو کتونکو ته دا پیغام دی، که څوک د تلو خواهشمند دي او د چا په لاس کې څه هنر یا د چا څه کوالیفیکیشن نو هغه بالکل زموږ خوا له شي راتلی. ټریول لاین داسې یو فیلډ دی چې په دې کې هر سړی خپل یو بااعتماد ځګي ته ځي، یا په تعلق ځي یا په رشته دارۍ ځي، او یا د یو کار نه یو سړی مطمئن شوی هغه خلک بیا راځي او هغه طرف ته رجوع کوي، د هغې په وجه باندې د هغه روزګار هغه شانتې روان وي. خو شرط دا دی چې په دې کار کې ایمانداري، خلکو ته ریلیف وي، خلکو ته چې کوم دي مشکل اسانولي. اکثریت که موږ ګورو زموږ دا خلک چې کومي او بار ملکونو ته ځي، نو اکثریت زموږ دا خلک یو خو د تعلیم هم کم یو بل دی چې په دې لاین باندې پوهه نه، نو هغه خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي. نو چې کومه ټریول ایجنسي کم انرم چې کوم دی هغه د خلکو ته ریلیف ورکوي او په اسانو لفظونو کې هغه خلک پوهه کوي، نو زما په خیال د هغې اعتماد سیوای او په هغې باندې د خلکو د علاقې اعتماد سیوای. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. په دې وخت کې په لوی دیر په جندول علاقه معیارو په دې پاکستان کې بد امني ده، یو طرف ته بیروزګاری ده، یو طرف ته قدرتي آفتونه دي، زلزلې دي، سیلابونه دي، بل طرف ته خود ساخته چې کم اپریشنونه دي. نو د دې په دې دور کې بیروزګاری هم ډیره زیاته ده. نو تاسو ته پته ده چې د بیروزګاری په وجه باندې اکثر زمونږ د دې پاکستان نه کم نوجوانان چې دي هغه بیرون ملکونو ته ځي، لکه سعودي عرب او دوبۍ ته ځي. هغه په دې باندې مجبور دي چې د دې کلي علاقې نه د دې وطن نه خپل ځان وباسي، د خپلو بچو لپاره حق حلال مزدوري وګټي. نو په دغه سلسله کې زمونږ په معیارو کې دلته د ټریول ایجنسۍ د فضل ټریول په نوم باندې چې کومه پرانیسته شوې ده، هغې ته به بره ځو، د هغې چې کوم اونر دی یا هغه کې چې کوم کسان دي د هغې سره به خبره کوو چې آیا تاسو په څه وجه باندې د ټریول ایجنسي دلته کولاو کړې ده او تاسو د عوامو ته کوم یو څه پیغام ورکوئ، کوم یو څه پیکیج ورکوئ. نو زما سره اوسئ، بره خیجو ایجنسۍ ته. مبارکبادي درته وایو، ډېر ډېر دې مبارک شه. ډېره مهرباني، الله دې ستاسو قدر وکړي چې تاسو خپل مصروف وخت کې زموږ خوا ته راتګ وکړو، او ستاسو بار بار شکریا چې تاسو د دې وطن حال احوال هغه مسافرو وروڼو ته رسوئ چې کوم د دې علاقې نه بار دي، او بیا دغه مسافرو او دغه وروڼو هم ډېره شکریا چې کوم تاسو سپورټ کوي او ستاسو جذبه د خدمت پیدا کېږي. دا راته ووایه چې ما خو د دې نه مخکې په دې باندې خبره وکړه چې زموږ په دې ملک کې بد امني ده، بېروزګاري ده، یو طرف ته قدرتي آفتونه دي، بل طرف ته چې کوم دی نو خود ساخته آفتونه دي، اپریشنونه دي او زلزلې دي او سیلابونه دي. په دې دور کې د ملک ډیره نوجوانان چې کوم دي هغه بهر ملک ته وځي د روزګار دپاره. نو څه سوچ فکر هم کلی دی چې تاسو په څه نیت باندې دلته دا پرانیسته وکړه؟ جی موږ خو الحمدلله لکه زموږ مشران چې کوم دي حاجي فضل ربي او هغه د مامون قوم چې کوم دی صدر هم دی او دغه شان د هغوی وروڼه خاندان ټول دا کار کوي. دغه پرانیستي کړي دي د پاکستان په هر ښار کې، په منډه کې، په تیمرګره کې. نو زموږ بس د خدمت دغه یو موقع په لاس کې چې موږ د خلکو ته مهیا کړو، او دغه شان لکه زیات کسټمر زموږ داسې وو چې هغه لرې وو، ابه منډه ته نشو راتلی، تیمرګرې ته به نشو راتلی. نو د هغو دپاره موږ په معیارو کې په دې کیمپ چوک کې مسکیني روډ باندې د فضل ټریول لاین په نوم باندې دا ایجنسي دلته قایم کړه چې د دې خپلو کسټمرو د دې خپلو عوامو خدمت په صحیح طریقه وکړه. خو زموږ چې کوم مشران دي، کوم سوچ فکر دی، هغه زوړ دی، او زموږ مطلب هم دغه دی چې زموږ د مشرانو د کوم خدمت دی دا په ځای پاتې شي، او د دې ځای کوم خلک دي داسې چې هغو بار ملک ته تلل غواړي، هغو څه چې کوم دی څه کوالیفیکیشن ورسره، څه هنر ورسره، هغو د دې ځای نه موږ په صحیح محفوظ لاسونو کې هغه ځای ته ورسوو او هغو په خپل مقصد کې کامیاب شي. صحیح دی. د دې نه علاوه ستاسو څو برانچونه دي؟ تقریبا تاسو خو وایي چې د ډېر مخکې نه دا کار کوي که نه؟ څو برانچونه دي؟ یاره دلته په معیارو کې یو برانچ شو، په معیارو په دې خوړ کې ابو یاسر په نوم باندې شته دی، او بیا په منډه کې چې کوم دی ابو یاسر په نوم هم شته، په فضل ټریول لاین په نوم باندې هم شته، په تیمرګره کې هم شته، پېښور کې هم شته. او سعودي عرب کې چې کوم ستاسو مین برانچ په سعودي عرب کې؟ په سعودي عرب کې هم شته دی، په شمیس جدید کې انجاز بینک ته مخامخ، او بل په شهر خزان کې د بتې خواته هلته هم زموږ برانچونه شته دوه. صحیح ده. تاسو خلکو ته کم سهولتونه ورکوئ؟ موږ خو هغه سهولیات شو ورکولی چې کوم لیګل وي، کوم قانوني طور وي. لکه بعضې کسانو پسې داسې کیسونه چې هغه حل کېږي خو هغوی ته لار نه معلومه، نو موږ ورسره په هغه کې مرسته شو کولی. او بیا هلته په سعودي عرب کې چې کوم کسان روزګار کول غواړي، هغو څه چې کوم دی لکه هلته د روزګار دا حساب دی چې روزګار په خپل نوم نه کېږي، روزګار به خامخا د سعودي په نوم باندې کېږي،
نو هلته موږ ته هغو ته موږ دا سهولیت شو ورکولی چې هغو ته موږ د لیسنس نه واخله د ATM کارډه پورې او د سعودي د نوم پورې دا خدمت موږ هلته دغه د روزګار په واسطه هم شو کولی او بل کله چا داسې معاملات وي یا داسې څه کیسونه وي چې هغوی ته په خپله لار نه وي معلومه لکه د حروفو کیس وي د نهایي کیس وي یا مرحل داسې څه کیسونه وي نو په هغو کې ورته موږ رهنمایي شو کولی او ښه په مینه محبت او ښه په جذبه باندې ورله خدمت شو کولی. حمید الله بھائی دا راته ووایه چې په دې وخت کې نوي هلکان نوجوانان چې کوم د دې ملک نه ځي بار ته د هغه خلکو دپاره تاسو د ویزې کمې ویزې شی ورکولی د هغې نه علاوه تاسو د ویزټ ویزه شی ورکولی تاسو د ټیکټونو په حواله سره خبره وکړئ چې تاسو کم د سهولتونه ورکوئ. سید الرحمن صاحب زمونږ خو دلته چې کومه ناسته ده او دلته زمونږ کوم سټاف ناست دی دلته د ټیکټ ویزټ ویزه عمره شوه او پرمننټ لیبر ویزه شوه دا هر څه کیږي خو به هر حال د دې نه علاوه د خدمت په نیت باندې که کم نوي کسان هلته تله غواړي د چا په لاس کې څه هنر شته دی یا د چا څه کوالیفیکیشن شته دی نو که هغوی د هر ځای نه خپل کار کوي زمونږ خواله د مشورې دپاره شي راتله انشاءالله موږ به د هغو مایند داسې جوړو چې که هغو سعودي عرب ته لاړ شي یا نور داسې ملکونو ته لاړ شي لکه دوبۍ شوه کوم چې خلیج ممالک دي نو انشاءالله زما د امید دی چې موږ کوم مایند هغو له جوړ کړو نو هغو به د زیرو بیلنس نه هلته خپل روزګار شي روانولی او هلته دا موقع چې کوم دی ډېرې زیاتې دي خو بدنصیبي دا ده چې د دغه موقعو نه څوک ځان نه خبروي نو انشاءالله که داسې کوم یا ته پراپر طریقه باندې ګایډلاین نه وي بالکل دغه هم کیدای شي او بل مایند هم نه جوړ کنه لکه زمونږ د خلکو مایندونه چې کوم دی هغه په څه پسې جوړ دي چې هغه په فیسبوک او ټیک ټاک کې ننوتي خو هغه فضولیات کوي نو که موږ ورته کومه ښودنه وکړو او لکه خلکو ته دا داسې مذاق شان او ګپ به هم ښکاري خو چې کله دې فیلډ ته څوک ننوځي نو بیا به هغو ته پته لګي ځکه چې په سعودي عرب کې په وټساپ باندې بزنس شی کولی په فیسبوک باندې شی کولی په انسټاګرام باندې شی کولی هلته د سعودي عرب خپل یو اپلیکیشن دی حراج ورته وایي په هغه باندې شی کولی نو انشاءالله زما ستاسو ټولو کتونکو ته دا پیغام دی که څوک د تلو خواهشمند دي او د چا په لاس کې څه هنر یا د چا څه کوالیفیکیشن نو هغه بالکل زموږ خواله شي راتلی د ویزټ د عمرې په باره کې خبره وکړئ د ویزټ فارم ما تاسو ته مخکې ویل که نه چې د دې ځای نه د ټیکټ کار هم کېږي د ویزټ ویزې کار هم کېږي د عمرې ښه نن سبا سسته او ارزان پیکیجونه دي او بل دغه د روزګار په خواهش باندې او د رزق په تکل کې چې کوم کسان ځي نو بالکل زموږ خواله هر ټیم شي راتلی په سکرین باندې چې کومې نمبرې چلیږي په دې باندې زموږ سره رابطه هم شي کولی نو انشاءالله موږ به ښه په اخلاص او ښه په صداقت باندې د هغوی رهنمایي کوو او زمونږ نه چې څونه کېدای شي هغونه خدمت وکړو. دا راته د دې ویډیو په ذریعه باندې که ستاسو سره څوک دلته رابطه وکړي نو هغې له به خصوصي رعایت ورکوئ که نه؟ بالکل جی خامخا خصوصي رعایت به ول ورکوو چې ستاسو حواله چا راکړه انشاءالله د هغو څه به موږ خصوصي رعایت کوو. سعید صاحب ستاسو د راتګ یو جهان مننه ډېره مهرباني زما نوم ابرار علم دی زه فضل ربي حاجي صاحب جي دلته بطور منیجنګ ډایرکټر فضل ټریول لاین کې موږ تاسو ته هر قسم سهولیات شو درکولی که د ویزې که د ټیکټې عمرې ویزټینګ انشاءالله دا یو با اعتماد اداره ده په دې کې تاسو هر ټیم راتلی شئ ډېره مهرباني. سید الرحمن بھائی ستاسو د ټیم ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلی یاستئ او د دوی د کوم خدمات چې د عوامو دپاره دي هغه تاسو خلکو ته ښایي چې هغې نه خلک مستفید شي په دې علاقایي خلک د هغې نه خپل کار سیده کړي او خپل د مسافرۍ دپاره چې کم تګ کوي د هغې دپاره خپل یو با اعتماده اداره باندې چې کم دی خپل اعتماد وي. بلکې زه دا یو خبره وکړم د ټریول لاین داسې یو فیلډ دی چې په دې کې هر سړی خپل یو با اعتماد ځګي ته ځي یا په تعلق ځي یا په رشتهدارۍ ځي او یا د یو کار نه یو سړی مطمئن شوی هغه خلک بیا راځي او هغه طرف ته رجوع کوي د هغې په وجه باندې د هغه روزګار هغه شانتې روان وي. خو شرط دا دی چې په دې کار کې ایمانداري خلکو ته ریلیف وي خلکو ته چې کوم دي مشکل اسانولي اکثریت که موږ ګورو زموږ دا خلک چې کومي او بار ملکونو ته ځي نو اکثریت زموږ دا خلک یو خو د تعلیم هم کم یو بل دی چې په دې لاین باندې پوه نه نو هغه خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي نو چې کومه ټریول ایجنسي کم انرم چې کوم دی هغه د خلکو ته ریلیف ورکوي او په اسانو لفظونو کې هغه خلک پوه کوي نو زما په خیال د هغې اعتماد سیوای او په هغې باندې د خلکو د علاقې اعتماد سیوای موږ په دې باندې خوشحالېږو چې څونه هم دا سهولیات د کلي ته د علاقې ته راځي دا پراپر د دې ټولې علاقې لپاره سهولت دی او د رزق خبره هغه دا ده چې هغه د تقسیم خبره د خدای پاک خپل انسان له خپل د رزق د خپل قسمت پورې ورکوي هغه څه بنیاد نه دی هغه صحیح شو نه ده څونه هم چې سهولیات راځي نور ملګري هم راځي هر یو ته هرکلی دی خو چې د قام خدمت وشي او د خلکو په صحیح معنو کې چې کوم دی د دې رهنمایي وشي نو په دغه لیول باندې د دې خلکو نه دا تمه ده چې یاره دوی هم خلکو ته ریلیف ورکړي په ریټونو کې هم مناسبت وکړي او خلکو ته لارې هم سیده کړي او د علاقې د خدمت په نیت باندې چې کوم دی خپل کار مخکې وي. که تاسو دا غواړئ چې په پراپر طریقه باندې په لیګل طریقه باندې سعودي عرب ته لاړ شئ او هلته خپل روزګار
منیجمنت وکړئ د هغې کې هم ستاسو سره مرسته شي کولی، ستاسو سره په ټیکټونو کې هم شي کولی، ستاسو سره د عمرې په پیکیجونو کې هم دوی مرسته شي کولی. او دا یو معروف ځای دی فضل ربي ټریول ایجنسي چې په هر ځای کې د دوی خپل برانچونه دي او خپل یو برانډ دی، خپل یو نوم دی. د دې پیکیج نه تاسو فایده پورته کوئ. تر بل پروګرام پورې سید الرحمن کاکا خیل حمید الله بای ته اجازه ورکوي. چېرته هم چې یاستئ د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.